خانه زما اول ټاپک دی ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن. دویم ټاپک زما دی انسټالینګ اینڈ شیئرینګ پرنټر. ٹھیک شو؟ دا زما دوه ټاپک دي. اول ریموټ ډیسکټاپ ګورو، بیا پرنټر انسټالیشن او د هغې چې کوم شیئرینګ طریقه کار دی دا ګورو چې څنګه کیږي. پریویس کلاس کې مونږه وینډوز ریموټ اسسټنس ویلو او د وینډوز ریموټ اسسټنس په ذریعہ مونږه دا خبره کړې وه چې تاسو کولی شئ چې په نیټورک باندې د یو یوزر نه هیلپ وغواړئ، کومک وغواړئ. ٹھیک ده؟ یعنی څه مشکل لرم فار ایگزامپل اپلیکیشن کې لرم یا وینډو کې لرم یا څه نور څه کار کې، نو مونږه نیټورک لرو نو کوی شو چې یو یوزر نه ریکویسټ وکړو، هغه دغه ریکویسټ په ذریعه راشي او ما هیلپ اوټ کړو. دا مونږه پریکټیکلی کتلو چې څنګه کیږي. نن مونږ یو بل ټول یا یو اپلیکیشن دی چې د هغې په ذریعه مونږ په نیټورک باندې ریموټلی بل کمپیوټر ته ځو او څنګه چې دلته کې مونږ ته یو پورا ډیسکټاپ انوایرمنټ ښکاره کیږي یا زه راځم سټارټ مینیو ته پروګرامز کې کار کوم، کمپیوټر اوپن کوم یا دا شانتې نور اکټیویټیز پرفارم کوم، دغه شانتې سیم اکټیویټیز تاسو په هغه کمپیوټر کې هم کولی شئ. ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن چې دی دا د ریموټ ایڈمنسټریشن لپاره استعمالیږي، یعنی ریموټلی تاسو یو کمپیوټر سرور کوی شئ چې هغه ایڈمنسټر کوي، هغې کې څه کار وکړي یا چې نور څه ایڈمنسټریټیو فنکشنز پکار دي هغې کې پرفارم کوي. یا مې بي داسې هم کیدی شي چې اوس یو کمپیوټر کې ډیټا پرته ده او زه غواړم چې هغه ډیټا د خپل هغه کمپیوټر نه د خپل کمپیوټر ته کاپي کم یا د دې کمپیوټر نه ډیټا په هغې کې کاپي کم. نو دې لپاره تاسو سره وینډوز ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن شته چې د دې په ذریعه په اسانه باندې کولی شي. او څنګه ما ریموټ اسسټنس کې وي چې د ډېر پخوانه مایکروسافټ وینډوز کې دا را روان دی، دغه شانتې ریموټ ډیسکټاپ هم موږ سره را روان دی. فرق شته، اوس به وګورئ چې څه دی. بل د وینډو د دې ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن خپل ریکوایرمنټ دی. څنګه ما تاسو ته ریموټ اسسټنس ریکوایرمنټ ښودلو. اولنی ریکوایرمنټ دا دی چې کم کمپیوټر ته مونږ غواړو چې د ریموټ ډیسکټاپ په ذریعه کنیکټ شو، نو هغې کې به د ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن والا آپشن څه وي دا به انیبل وي. که چېرته په هغه کمپیوټر کې دا آپشن انیبل نه وي نو مونږ بیا هغه کمپیوټر ته د ریموټ ډیسکټاپ په ذریعه نشو کنیکټ کېدی. دویمه خبره دی کې دا راځي چې یوزر سره د کنیکشن رایټس نه وي، یعنی مونږ د یو یوزر په ذریعه کنیکټ کیږو ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن په ذریعه او هغه یوزر رائټ نه لري چې هغه کمپیوټر ته کنیکټ شي، نو ستا کنیکشن نه جوړیږي. درېمه خبره دا ده کوز یو یوزر رائټ لري، یوزر نیم هم شته خو هغه یوزر ته مو پاسورډ نه دی ورکړی، نو دا کنیکشن هم نشي جوړېدی ځکه چې ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن بلینک پاسورډ نه الاو کوي. که یعنی یو یوزر شته هغه سره پریویلیج هم شته خو هغه پاسورډ نه لري، ته چې زه بس پاسورډ نشته زه به اوکې کم، نه ریموټ ډیسکټاپ دا نه پرېږدي. نو ضروري دا ده چې یوزر ته یو پاسورډ ولرو. څلورمه خبره د فایروال ته به راشو. په فایروال کې به تاسو ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن الاؤډ کوئ. که فایروال کې دا الاؤډ نه وي نو ستا کنیکشن بیا کمپیوټر سره نه جوړیږي. وینډوز فایروال کې یا تھرډ پارټي چې کوم فایروال وي. بل ما تاسو ته ریموټ اسسټنس کې پورټ نمبر ښودلی 3389، نو ریموټ ډیسکټاپ هم په دغه پورټ باندې کار کوي. ټیک ده؟ نو یا به دغه پورټ انیبل کوي. بیا به اوس وګورئ چې وینډو فایروال کې څنګه کېږي. زه خبره کوم تھرډ پارټي فایروال یا راوټر وغیره کوي، هغې کې مدني یا بلاک یا بند یا ایکسس لیست لګولی، نو هغې دپاره که تاسو غواړئ چې کنیکشن جوړ شي نو بیا به دا پورټ یا چې کوم پروټوکول دا یوز کوي دغه لحاظ سره به د دې پرمیشن ورکوي چې دا الاؤډ شي پرېږدي. اللهم وینډوز فایروال دی، نو وینډوز فایروال کې خو آسان دی چې څنګه به کې صرف چیک باکس ولګو دا به الاؤډ شي. نو لومړی طریقه وګورئ چې مونږ به څنګه دا په کمپیوټر کې انیبل کوو. مثال به طور دې کمپیوټر ته زه غواړم چې د ریموټ ډیسکټاپ په ذریعه یوزرز کنیکټ شي، نو اول به تاسو څه وکئ، کمپیوټر پراپرټیز ته به راشئ، ریموټ سیټینګز ته به راشئ او دلته به د آپشن وګورئ چې دا انیبل دی که نه، الاو کنیکشن فرام کمپیوټر اینی ورژن، دا دویم هم یوز کولی شي خو دا بیا ډېر سیکیور دی او په دې کې مونږ هغه کمپیوټر خپل منځ کې کنیکشن جوړولی شو چې کم کې مونږ سره لیټیسټ ورژن وي د ریموټ ډیسکټاپ یا هغه نیټورک لیول اتھنټیکیشن سپورټ کوي. ما فار د ټایم بین کم یو سلیکټ کو دا سیکنډ ون، دې کې دا
لیټیسټ ورژن والا مرال او چې کوم اولډر ورژنز دي هغه هم رال. دین علاوه کوم یوزرز ته تاسو رائټس ورکوي چې هغه د هم د کمپیوټر ته د ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن په ذریعہ کنیکټ شي نو بیا تاسو سلیکټ یوزرز باندې کلیک کړئ. دلته سو کوي اډ کوي خو د اډ سره که تاسو بر وګورئ ګوره دلته یوزر نیم لیکلی چې د سره الریډي اکسس شته. دا غي وجه ده چې دا یوزر د دې کمپیوټر اډمنسټریټر اکاونټ دی او ما خبرو که چې بای ډیفالت دا رائټ چا سره اډمنسټریټر اکاونټ سره. دین علاوه ګروپ شته ریموټ ډیسکټاپ یوزر چې هغه کې اډ کنو هغه سره به هم راشي خو بل چا سره بای ډیفالت نه وي. نو یا دلته نو پرمیشن ورکول شو چې ته یوزر نیم یا ګروپ ورکا. یوزر تم کې دی شي ګروپ ته هم کې دی شي دا یا ساته کو ګروپ ته اصله کو هغه بستا ګروپ کې چې څومره یوزرز دي اټولو ته رائټ رالو یا تا یو سنگل یوزر واغستو هغه سنگل یوزر ته هم دا رائټ رالو. یو طریقه خدا ده چې دلته تاسو یوزر ته رائټس اساین کړئ. دویمه طریقه دا ده چې تاسو راشي کمپیوټر مینجمنت ته زراغله ما کمپیوټر مینجمنت ته او دلته راغلو لوکل یوزرز اینڈ ګروپ بیا ګروپس دلته کې دا ګروپ ته ریموټ ډیسکټاپ یوزرز لخکاری ګره ممبر ان دیس ګروپ آر ګرانټډ د رائټ ټو لاګ آن ریموټلی. یعنی کم یوزر یا ګروپ ته دلته کې اډ کو هغه سره اتوماتیکلی دا رائټ رالل چې د کمپیوټر ته بیا د ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن په ذریعہ کنیکټ کېدی شي. نو دلته ما ګین یوزر نیم یا کم ګروپ نوم دی هغه ورکا اټس اوکے. نو که آلته نه کې او دلته نه کې مقصد یو دی چې ته چاته رائټ ورکې. بل ریکوایرمنټ زما داو چې په وینډوز فایروال کې به دا مونږه انیبل کوو. نو مونږه براشو کنټرول پینل ته وینډوز فایروال ته براشو او دلته وګورو چې دا انیبل دی کنه. سر یو کمپیوټر مینجمنت کې انیبل شو دلته باید انیبل نه انیبل نه شو حالته کې ما صرف دا وای چې کم یوزر ته رائټس ورکې کم یوزر ته غواړي چې هغه د ریموټ ډیسکټاپ په ذریعہ کنیکټ شي نو د ګروپ کې اډ کا د ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن چې انیبل کیږي هغه د کمپیوټر پراپرټیز نه انیبل کیږي کمپیوټر پراپرټیز نه او دلته کومه د هغه ټریفیک علاقو په فایروال کې چې دا پرېږدا اذروایز دا بیا نه پریدي. نو دلته تاسو ګوره ریموټ ډیسکټاپ فلحال په کم نت ورک باندې انیبل دی هوم یا ورک. نو که چېرته دا کمپیوټر په هوم یا ورک نت ورک باندې انیبل وي خانو ما خبره کوله چې هوم یا ورک نتورک کې موږ سره د اپشن څه دی انیبل دی. دل علاوه که مثال په تور زما کمپیوټر د پبلک نتورک حصہ وي او موږ غواړو چې په هغه باندې د هوم د ریموټ ډیسکټاپ په ذریعہ یوزر راشي کنیکټ دي شي نو بیا دلته کې بتا سو دا چیک باکس ولګوي. ٹھیک ده دینه بس وګي اوکے بکې ریکوایرمنټ ټول مسوکل چیک موکړل. اوس خبره راځي د څه شي کنیکشن چې کنیکشن به څنګه جوړو. نو دې لپاره برا شو سٹارټ آل پروګرامز اکسسریز او دلته کې موږ سره دی ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن په دې باندې موږ مسوکو کلیک وکړو. کم کمپیوټر ته چې موږ غواړو چې د ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن په ذریعہ کنیکټ شو د هغه کمپیوټر آی پی ایډرس یا نوم دلته کې تاسو ورکولای شئ. خو ضروری ده دا اگین زه خبره کوم چې کمپیوټر آن وي په نتورک باندې کنیکټډ وي او یوزر نیم چې کوم موږ ورکو هغه ته خامخا موږ پاسورډ لرو دا ریکوایرمنټ پوره وي. نو الریډي دا یو آی پی ایډرس تا کدی علاوه زبل کمپیوټر ته واړم نو یا دا آی پی ایډرس چینج کړئ 4 ولیکئ 5 ولیکئ چې کوم موجود وي یا چې کوم کرنٹ تاسو کنیکټ کړئ دا هغه آی پی ایډرس ته 2 دینه پس وکئ کنیکټ. دلته کې دا میسج راځي ڈو یو ٹرسٹ دس ریموٹ کنیکشن مطلب دا کم کمپیوټر ته کنیکټ کیږي دا ټرسټ کې یا دا انسیکیور کنیکشن دی. نو مونږ خپل دا کې ته کنیکټ کوو زم چې دا زه ټرسټ کوم مزه بسو کما کنیکټ. دلته کې مونږ دا یوزر نیم وړیا لري شتا خو تاسو بسو کوي پاسورډ به ورکړي. نو کم کرنٹ یوزر چې پریویلیجز لري دا هغه به مسو کو پاسورډ بدل دا ورکو او سبو کو اوکے. اگین دلته یو سرټیفیکیټ میسج رالو خو فل حال موږ سرټیفیکیټ نه دی ډیسکس کړی. سرټیفیکیټ سرور به بیا په سرور سیکشنز کې وایو نو آلته کې به د دې ډیسکشن خبره کوو. ودره پروجیکټر راشي ها دینه بس سو کما یس بکم نو کې ان کیس هم دا انفارمیشن هر څه ټیک وي مونږ ته به اوس پرمیشن دا ګران شي او کمپیوټر ته بسو شو کنیکټ شو. دلته کې تاسو کته شي ګوره زموږ په کمپیوټر باندې نه کمانډ پرامپټ اوپن او نه دا آیکنز ښکارا کېدل دا ښکاری درته
دا جدا کمپیوټر دی. ولی مونږ ته کمپلیټ ډیسکټاپ بیک گراوند او هر څه صحیح ښکاره کیږي. هغه درته زه بیا وایم چې هلته کې ما څه آپشنز انیبل کړي دي. سر دې هغه لګاو شو هغه لاګاف شو، هغه یوزر بوس لاګافي که هغه لاګین شي دا کنیکشن ختمیږي. دلته اوس وګورئ تاسو ته دلته نه معلومیږي چې دې وخت کې ما 168.100.2 کمپیوټر ته کنیکټډ یو. که زه په دې آیکن باندې کلیک کوم دا برځي نو سی معلومیږي نه چې زه ریموټلی یو کمپیوټر ته کنیکټ یم او کنه زه لوکل کمپیوټر ته. نو ځکه ما وایي چې څنګه تاسو ته په یو لوکل کمپیوټر کې پورا انوایرنمنت ښکاره کیږي دغه شان دی په ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن کې هم موږ ته څه ښکاره کیږي پورا انوایرنمنت ښکاره کیږي. ٹھیک ده ګوره دا مینیمایز کولم شي. دا زما کمپیوټر دی دا ریموټ دی سر ډبل یوزر لګوشن چې په دې کې داخل شي څنګه یو منټ زه اوس راځم دا پرسنلایز تا او د دې کمپیوټر چې کوم دا بیک گراوند دی دا زه چینج کوم چې موږ ته فرق واضح کیږي. ٹھیک ده دا اوس ما کلوز کو ګوره هر څه ایز اټ از دی صرف کنیکشن ډسکنیکټ شو چې هغه لاګین شي چې ما څه اوپن پریخي هغه به اوپن ښکاري کړي ډیسکټاپ بیک گراوند ما چینج کړي هغه به چینج لاګین شه. لاګین شو بیک گراوند چینج دی کنه ٹھیک ده. ها اوس دوباره وګورئ دلته لیکل شي ښه سرچ کوم تاسو لیکل شي ښه ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن. دغه مخکې خاجي وایي ته کوېشن دلته موږ سره آپشنز دي. آپشنز ته زه راغلم اول موږ سره جنرال دی. په جنرال کې دا ده چې زه یو کمپیوټر آی پی اډرس دلته ورکم هغه د پاره یو یوزر نیم سپیسیفای کما او زه غواړم چې نیکسٹ ټایم دې کمپیوټر ته زه کنیکټ کېږم ټیک ده دا پارټیکولرز دې سیو شي او زه دې بیا ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن ته نه راځم بس ډایرکټ ما د هغې ځان سره فایل سیو کړی دی هغه فایلز باندې زه ډبل کلیک کوم او ما ته څه کېږي اوپن کېږي دي. نو دا هم تاسو دلته نه کولی شئ. ګوره الاو می ټو سیو کریډنشل دا ګوره زه سیو ایز کوم چېرته سیو کې هغه ستا مرضي ده فایل ته څه نوم ورکې هغه د کمپیوټر مطابق ورکې یا بل او دې نه بس وکړه سیو یې کړه دا راغلو. نو نیکسٹ ټایم ګوره ما ته کنیکشن ضرورت نشته ډایرکټ به پسې کلیک کوم په دې باندې. بل ډسپلی ته څومره پیکسل سره غواړې ښکاري درته بای ډیفالټ موږ سره څه وي فول سکرین وي. کته چې نه زه فول سکرین نه یوز کوم بیا دلته نه دا راکم کا ٹھیک ده. بل کلر ډیپ د ریموټ سیشن څومره کلر ریشو ته غواړي دا ډیسکټاپ چې موږ ته ښکاره کېدو کمپلیټ آیکنز هر څه ښکاره کېدل هغې ریزن دا چې موږ هایست کوالټي اغستې وو. هایست کوالټي موږ ولې سپورټ کوو چې دې وخت کې موږ 10/100 MBPS نیټورک باندې یعنی یو لوکل ایریا نیټورک لرو په دې کې موږ سره سپیډ څه دی زیات دی نو موږ زیات بینډویث افورډ کولی شو. کوز مثال په تور زه په یو سلو نیټورک ما یا موډیم زه یوز کوم سلوور نو بیا دلته کومه دا نه انتخاب ځکه چې هغه په نیټورک باندې بیا اثر ورته سلو کوي. بل ډسپلی د کنیکشن بار وین آی یوز د فول سکرین مونږ ته یو کنیکشن بار ښکاره کېدو کنه بره ها نو کته چې دا نه ښکاره کېږي بیا دا چیک خو بای ډیفالټ دا مونږ سره چیک وي ځکه چې دا لګتا ته اسانتیا پیدا کوي کته سکرین ورکوډه کې مینیمایز کې یا ډسکنیکټ کې ته په اسانه کولای شي. بل مونږ راځو لوکل ریسورسز ته. په لوکل ریسورسز کې د ریموټ اډیوز له سره آپشنز دي چې ګوره ریموټ اډیو پلی بیک play on this computer د ریموټ کمپیوټر چې کوم ساوند له سره ته خبره کوي چې په دې کمپیوټر دی پلی کیږي د سره د کار نه کوي یا ته چې د پر ریموټ کمپیوټر د کار کوي دلته د کار نه کوي. او دغه شانتي ته د مایک د لپاره هم کولی شي سیټینګ چې ته مایک سره له سره یوز کې په ریکارډینګ کې خو خیر بای ډیفالټ دا کار کوي مشکل نشته باز کمپیوټر یې کې نه کوي. بل مونږه شارټ کټ کی یوز کوو کنه سکار کو شارټ کټ کی یوز کوو الټیب وخو یا کنټرول ایس او کنټرول ډی نو دا شارټ کټ کی کله کار کوي چې کله زه په فول سکرین کې امداد کار کوي که زه شارټ کټ کی یوز کوم نو پر ریموټ کمپیوټر به کار کوي په دې کمپیوټر یعنی او یا به دا پر ریموټ کمپیوټر کار کوي. نو عام طور باندې کوم زموږ وایو که په فول سکرین کې نو که شارټ کټ کی ما پریس کړه نو پالته دی اپلای شي ځنې منو بس نه دی کیږي د دې معنی بده چې زه په دې لوکل کمپیوټر ما دې علاوه کوم چې دې کمپیوټر سره پرنټرز دي یا کلیپ بورډ سره ډیټا دا زه غواړم چې آلته دې استعمال کوم په ریموټ سیشن کې نو بیا دا دوه اپشن چیک پرې دی خاص کر پرنټر
بل مور آپشنز دي نو په مور آپشنز کې مونږ سره سمارټ کارت دی خو فلحال موږ سمارټ کارت نه لرو ډرایوز آپشن ته سلیکټ کولی شي چې کوم د دې کمپیوټر لوکل ډرایوز دی او دا غواړي چې په ریموټ سیشن کې د تا تل ښکاره کیږي دی ډرایو کې څه ډیټا ده الته کاپی کې یا الته کې څه ډیټا ده دلته کاپی کې نو دا کوي شي یا فار ایگزامپل څنګه دا سی ډي رام ډرایو وغیرہ دي سی ډي کیسټ وغیرہ ته خې د تالته کې چالانې انسټال نو کوي شي نو دا هم ته زلدنه سلیکشن کولی شي د لپاره هم آپشن شته بیا پروګرامز دي ته چې ځکه کنیکټ شمه بس په دغه کنیکشن کې دا پروګرام یوزر ته سو شي اوپن دي شي نو دا په هغه سچويشن کې مکو چې یوزر د ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن اخلي خو چې کله هغه کنیکشن جوړ شي صرف دغه اپلیکیشن دی چلی نور د هیڅ هم نه کیږي سر په دې کې مونږ وځي کی دغه ګوره زه دا فایل لیک نه دا مثال په تور زه برا شمه د پراپرټیز تر علم مثال په تور زه دلته راځم دا ښکاري کنه دا پروګرام دا پات ما ورکو او دلته کې زه څه کوم دا پات ورکوم نو زه چې کله کنیکټ شم ماته به صرف څه اوپن کیږي دغه اپلیکیشن بالته اوپن کیږي نور به هیڅ هم نه اوپن کیږي ښا خدای دې کې خو انسټال نه دی کنه بیا که ورډ والا پروګرام دی کې انسټال دی هغه کې انسټال دی نو بیا هغه چک کوي خو کله دا کار کوي کله نه کوي بیا کله په ټرمینل سرور کې مو کار کوي کنه الته کې دا 100% کار کوي ښا ټرمینل سرور کې هم سره د آپشن شته خو خیر چک کوي چې کوي کنه کوي د علاوه ایکسپیرینس نو ما وایي چې دا بیک گراوند ولې ښکارا کیږي یا دا هایست لیول ولې سلیکټ دی ځکه چې دلته کې ما خپل کنیکشن ټاب خودلې چې مونږ دی وخت کې په کم نت ورک یو په لین که زه سلو ورک سلیکټ کم کنه ګوره دا آپشن انتهایی کمیږي ٹھیک ده او دلته دا آپشن دی چې ریکنیکټ اف د کنیکشن از ډراپ ته ریموټ اسټاپ ته چې کله کنیکشن ډراپ شو دوباره د هغه کنیکټیویټي کوشش وکړي چرته تار خوځېدو یا څه فزیکل مسله رااله نو که دوباره هغه چرته سم شي نو خپل د کنیکټ کوشش کوي کنه کوي نو دا آپشن چې کی دا به کوشش کوي کدا ان چې کی بیا به کوشش نه کوي ایڈوانس چې دی دا مونږ ته هغه میسج راځي کنه هغه اتنټیکیشن له حاصل هغه سرټیفیکیټ چې مو وي ته چې دا سیستم دی ماته راکې بای ډیفالت دا سلیکټ وي کته چې نه ماته دی کنیکټ دی او میسج دی نه راکې بس بیا ته دا سلیکټ خدا وارنینګ میسج خوي چې موږ ته پته لګي بعض اوقات چرته اٹیک هم کې دی شي او کته چې نه د سره دی اړو کنیکټ کیږي نه سرټیفیکیټ نه دی خودلې شي نو نه دی کنیکټ کیږي نو بیا دا سلیکټ سیټینګ چې کوم دی دا مونږه ریموټ ډیسکټاپ ګیټ وې سره یوز کوو نو فل حال تاسو ریموټ ډیسکټاپ ګیټ وې نه دی ویلې نو د دې ضرورت نشته چې کله تاسو سرور سیکشن کې ریموټ ډیسکټاپ ګیټ وې وایي نو بیا د دې آپشن په مقصد باندې با پوه شي ٹھیک ده نو فل حال دا ما پرې خپل نور دیگه سچ څه نشته اگین زرا زما او پس کلیک کوم ولې نه کیږي هغه کم چې سی ډي رام ډرایو دی یا کم فولډر کې تاسو سره سافټویر پروت دی هغه ځان سره واخله والته انسټال کا خیر زوس کنیکټ کېږم ګورو چې کیږي کنه کیږي ټیک ده دا ما کنیکټ کو دلته کې ما سوکل اگین ما یوزر ته پاسورډ ورکو زه کنیکټ کېږم ا میسج راځي کنه وارن می دا غي وجه ده اوکے ها دلته اوس ګورئ ما غ ډرایو شیر کړی د ښکاری درته دا زموږ د کمپیوټر ده دا ما اوپن کا او آی تھنک دلته کې یو سافټویر شته زه به وګورم سی سی ان ای کلاس کې د سیسکو پیک اډرس ښکاری درته دا سافټویر زه څه کوم دا ایکسټریکټ کوم دا ما دا هغې په ای ډرایو کې ایکسټریکټ کوخه دا لږ ټایم اخلي سر او د دې سیستم کې سافټویر نه دی خپل سیستم باندې انسټالول شي
ها چې زما سره رائټس وي دی کمپیوټر کې چې څنګه د دې خپل لوکل ایڈمنسټریټر کار کوي دغه شان دي زم کولی شم خو چې زه رائټس لرم. اوس ګوره دا سافټویر چیرته انسټالیږي په ریموټ کمپیوټر. سافټویر چیرته دی په دې کمپیوټر دی دا لوکل چې کوم نه زه کنیکټ کړم خو څه دا ما هغه ډرایو ځان سره اویلیبل کړی ده که نه زه کوی شم. نیکسټ لایسنس اګریمنټ ایکسپټ کا دلته کې دا نیکسټ کا انسټال. لا خیر د بیا به مثال ته وګورو چې دا سافټویر رالو کرانلو صحیح ده. دا فینیش ګوره دا ما ډرایو کلوز کا خپل ها دی وخت کې زه ریموټ کمپیوټر باندې دا ښکار درته سافټویر دا په کم دی دا پاغې دی حالانکه اپلیکیشن فایل ما سره چرته و دې بل کې پیښوي کنیکشن ختموي نو ما سیم طریقه دا یا خودل د راشي ډیسکنیکټ باندې کلیک کوي یا لاګ اف کوي. لاګ اف می شي کمپلیټ سیشن آف کا سچ ما اوپن کړو هغه کلوز کا کمپلیټلی یوزر لاګ اف کا. نو زه کوم لاګ اف کوم تالته کې لاګین شه وګوره چې دا سافټویر وشته او کنه په ای ډرایو کې وګوره چې پیکټ ټریسر کاپی دی که کاپی نه دی. دا سمپل ریموټ ډیسکټاپ کنیکشن پیښوي تا پریکټس کوي.